نکاح دا زمون په دین کې اهل علم لیکلي کله دا فرض درجه کې وي هغه وخت کې چې د انسان ایمان ته نقصان رسیږي او ګناه کې واقع کیږي به نکاح ولا فرض ده ولې ځکه د ایمان حفاظت فرض دی او هغه په نکاح کې او عام اوقاتو کې نکاح یو سنت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکن هر یو عمل د اسلام کې ډیر خیرونه او برکات الله را جمع کړي یو دو درې څلور فائدې د نکاح مختصر غدا دي یو د نکاح په وجه باندې د انسان نسب دا محفوظ شي او معلوم شي دا د پلانکی زوی دی د پلانکی نمسی دی د پلانکی د یهود نصاراو او د کافرو ملکونو کې دا د نکاح ترتیب نشته نو نسب معلوم نه وي عام کارت چې جوړوي د مور په نوم یې جوړوي ځکه مور یې معلوم وي لیکن پلار یې معلوم نه وي نو زموږ اسلام چې کومه نکاح مقرر کړی په دې کې یو حفاظت دی د نسب د انسان د لویه فایده ده دویمه فایده د نکاح دا ده چې د نکاح په وجه باندې به نیکعمله اولاد پیدا کیږي نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت به ډیریږي نو د الله نبی فإني مکاثر بکم الامم زه به فخر کوم په تاسې باندې په نورو امتونو باندې بل دا دی چې حدیث کې دی چې کله یو سړی مړ شو نیکعمله بچی ته پاتې شو نو د عملنامه به جاري او ده ته به ثوابونه وررسیږي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث درې عملونه همداسې جاري وي یو پکې او ولدا صالحا يدعو له نیک بچی پریدي او دله دعاګانې غواړي د دویمه فایده په نکاح کې دا ده دریمه فایده حدیث د بخاري کې ذکر ده د الله نبی فرمایلی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ای ځوانانو نکاح وکړئ د چا چې طاقت وي وایي ځکه دې کې دوه فایدې دي یو د سترګو حفاظت کوي دویم د عورت او شرمګاه د دې حفاظت کوي او دا هم لویه فایده ده چې انسان نظر او بدن محفوظ شي څلورمه فایده علماو لیکلې ده د نکاح په وجه باندې په معاشره کې زنا او بېحیایي دا ختمیږي یا کمیږي نکاحونه چې آسان شي او ډیر شي نو د هغې په وجه باندې د خلکو ګناهونو طرف ته بې میلان نه ځي او کله چې شرطونه ډیري نو هلکان هم غټېږي جنکۍ هم نو فتنې به پیدا کېږي نو ځکه په عربو کې نکاح عامه ده صحابه و سلفو کې نکاح اسانه وه نو دا مرضونه کم وو اوس نکاح شرطونه ډیري نو جوانان ایسته ګناهونو کې واقع شي نو د بېحیایۍ دپاره صد الفحشاء د بېحیایۍ دروازه پې بندېږي په دې باندې او پنځمه فایده علما وایي العفاف د نکاح په وجه باندې په انسان کې پاک دامني پیدا کیږي د انسان پاک دامن شي محفوظ شي شپږمه فایده علماو ذکر کړې د نکاح په وجه وایي د انسان په عقل کې کمال پیدا کیږي مخکې د واده نه که دا سړی پیسې به یو ځای کې بې ځای هم لګوي شپه هم بې ځای کوي د کور څه ذمه داري یا فکر ورسره نه وي د واده نه وروسته د سره عقل الله پکې ډېر د سره غم وي بې ځای پیسې نه لګوي بې ځای شپه نه کوي ذمه داري ور په غاړه شي یو قسم نو د سره احساس پیدا شي عقل یې ځای له راشي چې لکه دا خو ما ته ذمه داري نه را په غاړه دي او اومه فایده دا ده چې د الله د نبي دا یو سنت دی زمونږ په اسلام کې دا یو طریقه ده د الله د نبي علیه الصلاۃ والسلام دې د وجې نه په نکاح کې الله خیرونه او برکات ایښي
بيد الله نبي اعظم النکاح ډیره لوی او ښایسته هغه ده چې ایسرها مؤونه چې تکلفات پکې ډیر نه وي ساده وي اسانه وي دې نکاح کې ډیر برکت دی اعظم النکاح برکات او زموږ د ودونو کې تکلفات ډیري اسرافونه ټنګ ټکور ګانه بجانه فټوان تصویرونه د فتنې او ګناهونه پکې ډیري نو ځکه د هغې د وجې پکې برکات نه وي پکار دا ده چې ساده کاري تکلفات مشقتونه پکې ډیر نه وي الله پکې بیا برکت اچوي مسلمان ویم دی ته چې خوشحالي او خالي دواړه او غم دا د سنت مطابق کوي چې د الله د نبي طریقه ده په دې طریقه به زه عمل کوم نو الله پاک دې موږ او تاسې له د خوشحالي د خیر او د برکت سبب وګرځوي او الله دې مسلمانانو کې عامې فتنې ګناهونه او فسادونه په خپل رحم باندې ختم کړي